شرعي مسایلو کې یوه شرعي مسئله دا ده هغه سیستاني فتوا په مطابق څه کمرې کې که پټوان لګېدلي دي کوم طرف ته ویلي نه وي هلته المونځ مکروه ده. دویمه مسئله دا ده چې حمام کې المونځ مکروه ده، قبرستان کې المونځ مکروه ده. مکروه مقصد چې ثواب یې کم دی، باطل نه ده. نن سبا دا وردسې ده او موسم د ساړه ده، انګیټې لګوو، برچخانې کې المونځ مکروه ده. خو کوم ځای کې چې اور لګېدلی وي نو هغه اور مخ ته المونځ مکروه دی. انګیټی چې ته لګېدلي دی هغې ټولې کمرې کې مکروه نه دی، خو که چیرې تو جنماز انګیټۍ ته مخ سې دا واچولو نو چونکې هغه اور ایتو مخ ته دی نو دې وجې نه ایتو المونځ ثواب کې کمای ارتلی شي، پکار دی مخ سې دا ورته المونځ ونه شي. نو یعنې برچخانې کې المونځ مکروه دی. یوه شرعي مسئله دا دی کله یو انسان انګیټۍ لګېدلي دی بیا موږ وایو هغوی کمرې کې نو رانه کړي نو ښځې کړي بیا چې کله لمانځه مندا شي بیا په یوه ځای لمانځونه کوو. که چیرې نر سړی ښځې سره په یوه ځای ودرېدلو نو بیا المونځ صحیح نه دی. پکار دی که ښځه نر سړي سره په یوه ځای المونځ کوي پکار دی 2 زنو وروسته ونه ودرېږي. که چیرې خامخا یوه ښځه ضد کوي چې نه همیشه به موږ سړی ونه وروسته نه ودرېږو مخکې لمونځونه ونه کوو نو بیا پکار دی 10 زیرا مخکې ونه ودرېږي. که بیا کیڼ طرف ته ښي طرف ته ونه ودرېږي پکار دی 10 زیرا پورته ونه ودرېږي یا کار ته ونه ودرېږي، المونځ صحیح دی. اما که منځ کې پرده دی بیا که ښځه مخکې ویلوړه وي څه پر نه کوي، که وروسته ویلوړه وي دې کې بیا زیرا او زنو ضرورت نشته دی. او پارک نه کوي دا کومه مسئله چې ما وکړه یو یې چې ما مور دی ایتو مور وي ته په یوه ځای لمونځ نشي ورسره کولی، که ایتو کور والا وي، که ایتو لور وي، که ایتو خور وي بیا ته لمونځ نشي کولی. اما که چیرې یو نر سړی لمونځ کوي ښځې غریبانې صرف کمرې کې ناستې دي بیا پار نه کوي، صرف یوه ټیم باندې لمانځه کوله صحیح نه دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.